د عمرې 2 رکعاته چې یو کس ونکي نو د دې څه حکم دی؟ د عمرې چې 2 رکعاته عمرې نه د طواف نه پس ته چې کم 2 رکعاته دي که دا واجب دي. که دې سړی ونکه مکروه وخت نو بل وخت کې وکړه، او که بیا ونکه نو بیا دا ګناهګاره دی چې کله هم ورته رعایت شو دا به کوي، خو په دې باندې دم نشته. د 5 کسانو په یو ځای باندې جنازه کول اختیار شته، کولی شي پکې، خو افضل دا ده چې د ټولو بیله بیله جنازه وکړي، او که داسې چېرته څه سبب نه جوړېږي نو د ټولو یو ځای جنازه کولی شي. قرآن مجید هم نه دی ویلی او کلمه وایو او په قرآن آیاتونو باندې ګوتې راکاږي نو د دې ثواب ملاویږي. ګورې د قرآن مجید چا نه یې ویلی نو کلمه که دا سړی وي په دې ګوته تیري نو د کلمې ثواب ملاویږي. او دویم علما دا لیکي وی د دې قرآن ته د کتو اجر هم درته ملاویږي، خو دې نه افضله طریقه دا ده چې دی دا خپل وخت د قرآن مجید په زده کړه کې صرف کړي، که د هغې یو آیات هم وي د دې نه افضله ده. خلک څه گیم کې څه تری پټي ورته وایي، که څه دې گیم کې خلک پیسې اچوي او په شرط باندې چې چا په هغې کې زیات څه خندا وکړي یا ویې ګټل نو ته پیسې ملاویږي، نو دا حرام دی، د دې نه ځان وساتئ. ټای چې یو سړی اچولي په دې کې مونځ کېږي، دا د پیله د نسوارو شعارو اوس د عیسایانو شعار دی، ټای اچول دا د صلیب نښه ده. که په دې کې یو سړی مونځ کوي نو بهتره نه ده، ګورې دا لرې کړي، دا د غیر چې کم سړی د کم قوم مشابهت ساتي نو همغې نه به راپاسي، نو دا د غیر تشبیه ده. که یو سړی پکې مونځ وکړي مونځ خو کېږي، خو د غیر د شاعرو د هغې د طریقو نه ځان وساتئ. که یو سړی اذان شروع وي هغه سنت کوي، بهتره دا ده چې کله اذان ختم شي اذان نه پس ته سنت وکړه، او که اذان شروع وي تا سنت شروع کړی وي نو بیا خو مکملولی شي، او چې اذان شروع شو تا سنت هم شروع کړو نو دا ټیک خبر نه ده، بهتره دا ده د اذان جواب ورکړي. زما تره وفات شوی دی او چاچي مې په عدت کې د دې سره خبرې کول، دې سره خبرې نشي کولی په داسې حالت کې، ځکه چې دا په عدت کې ده او دا داسې ښځه ده چې تر دې کله وفات شو نو چاچي سره بیا نکاح کېږي. په عمان کې یو مسلک چلی، اباضیه مسلک ورته وایي، دې پسې مونځ کول دا خوارجو نه یو فرقه ده چې کم زمونږ د اسلام والا چې کم د فرق باطله دا ټول فرقې څومره راجمع کړي دي نو هغې دا وایي، خاص کر دارالعلوم دیوبند او د عربو علماو هم په دې باندې فتوا ورکړې ده چې دې پسې مونځ مه کوئ، ځکه دې داسې بعضې هغه خبرې کوي چې هغه د خوارجو نه دي، د الله د صفاتو انکار کوي، یا دا وایي چې کبیره ګناه چا کړي نو هغه به همیشه په جهنم کې وي، نو ډېرې داسې خبرې کوي چې هغه د حدیثو او د دې نورو قرآن د الفاظو نه خلاف دي، نو خوارجو کې شاملېږي، هغې وایي چې دې پسې مونځ مه کوئ. یو سړي کور په چا باندې خرڅ که اډوانس یې ترې واخیسته او له یې حواله کړی نه دی او هغه کور په کرۍ دی، نو د دې کور حقدار د دې کرۍ حقدار د مشتري دی که بایع دی. یو کور حواله شوی تر څو پورې نو د دې هر څه ذمهواري په بایع باندې ده، چې کله مشتري ته چې چا ترې اخیستی دی هغه ته حواله شي بیا د کرۍ هم اخلي، بیا د هغه ذمهداري شوه. طواف په دوران کې موږ داسې اورېدلی دي چې یو سړی یو چکر ووهي که اوبو دپاره یا همداسې شی که بیت الله ته نو د ده د طواف باطل شو نو واپس به د سره شروع کوي، نه دا غلطه خبره ده، داسې چا ځان نه کړې ده. هغې کې خو هسې هم چې چکر لګې نو انسان که چېرته شا راغه نو دې کې څه خبره نه راځي. سړو دپاره رانجه لګول، تور رانجه د دې څه حکم دی؟ سنت طریقه ده رانجه لګول، خو د ښځو دپاره د ورځې او د شپې چې کم ټایم هم تور رانجه لګې نو دا بهتره ده او د هغې دپاره یو زینت هم دی. که سړی چېرته تور رانجه د ورځې د زینت دپاره لګي، د ښایست دپاره لګي، دا مکروهه ده. علما وایي چې اسمت دې لګوي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم لګولي دي داسې رانجو د ورځې چې هغې سره د سترګو نظر هم تیزیږي خو د هغې دومره پته نه لګي، او یو وخت والا خاص نه دی چې کم ټایم سړي لګوي هغه لګولی شي. بیا فورسیج اکاونټ جوړول څنګه دي؟ په دې اکاونټ جوړولو کې 2 قسمه خرابیانې دي. یو خرابي خو په دې کې دا ده چې په دې کې ممبر چې خپل ځان پکې اډ کوي نو دی دې کې پیسې ورکوي، پیسې پکې داسې ورکړي چې یاره زه ځان په دې کې شاملوم، مثلا 1000 روپۍ پکې ورکړي نو د ده ګټه هله راځي چې دی بل سړی ممبر جوړ کړي، نو دا هم باطله خبره ده.
چې د بل سړی په ګټه دله ګټه ورکوي او حالان کې دا کمپنی دننه هیڅ کار نه کوي چې ممبر د تر څو نه جوړ کړي نو تر هغې پورې د تعالی څه منافع نه درکوي د حرام د کاروبارونو نه دا چې کوم د انټرنیټ د اسان کاروبارونه تاسو خلک وایي چې زه آنلاین کاروبار کوم دا د دې شیزونو نه ځان وساتئ دا یو عارضي کار دی او داسې کار دی سبا په دې شیز کې مبتلا شوی تاوان به دې کړي نه حکومتي طرف نه په دې باندې څه پابندي شته نه د دې څه رسید شته نه د دې څه لیکل شته بس پیسې پکې جمع کړه ډېرې داسې کمپنیانې دي چې هغه د دې وجې نه بند شوې خلکو نه پیسې وخوړې لاړه خلک غیب شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یو ځل سورت فاتحه ووایي درې ځل سورت اخلاص زمونږ د دې مجلس یو ډېر نیک الګ وفات شوی او دلته موږ سره مجلس کې کېناستو ډېر خدمت به یې کولو ګورې د مرګ ژوند هېڅ څه پته نه لګي اچانک فجاعتن مرګ پرې راغلی روغ رمټ انسان را پرېوته وفات شو داسې موږ له هم تیارې پکار دی الحمدلله رب العالمین قاریانو صاحبانو ولا ختمونه هم کړي دي الله دې ټول له جزای خیر ورکړي توکي امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین صلاة والسلام على خیر البریة محمد وآله واصحابه اجمعین الہ العالمین مرات نصیب کړي الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځي یا الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیو نه مو وساتې یا الله دا حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي الہ العالمین دا کم ختمونه شوي دي دا ذکر اسکار وشو یا الله درس وشو یا الله د دې اجر ثواب د دانیال مرحوم ته ورورسې الہ العالمین د بخښنې فیصلې وکړي یا الله زمونږ په دې مجالسو کې به ناستو د قرآن د خدمت یې کړی دی یا الله ته وبخي یا الله د علما کرام د طلباو سره به مینه ساتلی یا الله ته د بخښنې فیصله وکړي الله څومره پسماندګان دي الله ټول د صبر جمیل نصیب کړي یا الله په قبر ورته کروڑها رحمتونه را نازل کړي یا الله زمونږ څومره مشران کشران مزور وفات شوي د ټولو بخښنې وکړي الله څه بیماران دي په دې حاضر ډله کې دي کورونو کې دي هسپتالونو کې یا الله د ټول له روغ صحتونه ور نصیب کړي الہ العالمین زمونږ د ملک په دې حالاتو باندې رحم وکړي الہ العالمین څومره خلک په څومره مشکلاتو کې مبتلا دي الله ستا طرف نه قسمه قسمه په موږ باندې عذابونه راځي الہ العالمین دا زمونږ د ګناهونو سبب دی الله موږ معاف کړي الہ العالمین خپل د رحم دروازې را باندې کلو کړي یا الله د پریشانانو نه مو وساتې یا الله موږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت نصیب کړي یا الله د هغه زیاده به احترام نصیب کړي یا الله موږ ټولو نه راضي شي الله داسې راضي شي کله هم ناراضه نه شي صلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین